ته نور چې څومره هم زموږ د تحصیل ټوپۍ مشران راغلي دي کشران ای ټولو ته دلته په راتګ هرکلی وایم او زه خپل سابقه صدر ډسټرکټ پرزیډنټ انور اقداد لالا ته هم دلته په تحصیل ټوپۍ ته په راتګ هرکلی وایم او ډېره شکریه ادا کوم. زما مشرانو نن باقاعده الیکشن کمیشن الیکشن کیمپ افتتاح وشله او تاسو چې په کوم ګڼ تعداد رالی نو دا خو ثابته کړه چې دا پی کې 49 تحصیل ټوپۍ مخکې هم د تحریک انصاف ګډ او اوس به هم انشاءالله ګډ وي. دا اوس چې کوم حالات دي د هغې نه هر سړی خبر دی، هر سړي ته پته ده چې دا څه کېږي. دا اوس الیکشن نه دی، دا د حق او د باطل جګړه ده او انشاءالله چې موږ به ټول حق سره ودرېږو ځکه چې دا د حق او باطل جګړه الیکشن نه دی. د دې نه علاوه مشرانو د دې نه علاوه که تاسو کوم موضوعونه کتلي وي نو زه به تاسو ته لږ زوړ لړ شمه ځکه چې دا اوس کوم خلک ووټ غواړي او تاسو څخه راځي رنګارنګ درته وایي چې موږ بیا جوړ کړئ. نو د دې نه مخکې دا موږ جوړ کړي دي، موږ لیدلي دي د دوی هغه هر څه. زه به لږ 87 88 89 کې د چا څوک هغې وخت ایم پي و مشرانو ته پته د هغې وخت ایم پي څوک و چې کله دا پیمو په بدل کې موږ ته 58,000 روپۍ میلاو شلې هغې کې هغوی څو کړل. دا نن چې دا موږ روستي وو د هغې مشرانو نه روستي وو چې کوم په موږ مخکې مسلط وو نن هغوی بیا وایي موږ منتخب کوي. د هغې رب مې زنده مثال لا دی که دوی وایي چې موږ کارخانې راوړي دي او دا زموږ مشر د پاکستان تحریک انصاف بغض اسد کیسر نن ټیکنیکل کالج په کارخانو کې جوړ کړی دی چې دې کې به موږ ته روزګار میلاویږي. نن یې تحصیل ټوپۍ د ایجوکیشن هب جوړ کړی دی، چا نه پټ نه دی. یونیورسټۍ، ډګري کالج، کامرس کالج ګراونډونه یې جوړ کړي دي، هسپتال یې جوړ کړو. تاسو له چې کوم عزت ټول تحصیل ټوپۍ له ذله ثوابۍ له راوړی دی دا په بله پارټۍ کې چا د عزت نشته. دی که په دې 18 میاشتو کې تا یوه هفته لګولي نو ما ته ووایي چې بلکل زه سزا جرم درکړم.